الله وی دا باغونه ما ستاسو د پاره پیدا کړلی په دې کې قسمه قسم ونی دي بوټي دي بعضې په خپلو تنو باندې ولاړي او بعضې داسې دي چې هغه د بل سهاره اخلي خلک ولا سفرونه جوړوي منډان ورته ودروي د هر ځای خپل خپل طریقې کاري خلک ورته دا څیزونه جوړوي او په هغې باندې دغه زیلی پرتی او بعضې داسې چې هغه په خپلو تنو باندې ولاړي خوندونو ته ګورې مختلف دي که ځمکې ته وګورې نو ځمکه یوه ده اوبه یوه ده بعضې پکې داسې دي چې هغې بوټي د هغې پاڼه یو شان ده لکه د انار او د زیتون پاڼه یو بل ته نږدې نږدې ده لیکن چې دانې ته ګورې خوند ته ګورې جو مختلف دي نو بیا پکې د الله حق دی نو حق د شوکې په ورځ باندې ورکوي فصلونه دي نا فصلونه چې کله اورې بلې شي دانه میلاو شي نو وری کوي ایو خبره پکې بل راځي بعضې خلک کور کې ځان لا ونه نهله کړله یا کور کې غولي کې ځان لا یې وړوکې قطع ایثار کړلی او په هغې کې کله اوږه کوي کله پیاز کوي کله پکې نوره سبزي کوي دغه وړوکی یو ځای چې ځان نه را ایثار کړلی نو په هغې کې بیا عشر پکې نشتي نور د دې نه علاوه چې کوم پټي دي نو پټو کې چې څه د دې ځمکې نه راخیږي هغې کې به عشر وي که هغه لږي او که ډېر د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دغه دی وایي عشر په هر هغه څه کې دی کل ما خرجت من الارض وي د ځمکې نه چې کوم شی راخیږي ځمکه کوم یو شی را زرغونوي په هغې کې به دغه عشر به پکې نو عشر دی یا نصف عشر دی نیم عشر چې هغې ته شلم وایي نو هغه څه خبرې بعضې شیې وي دلته کې خو زموږ عام طور باندې لسمه ده عشر دی او عشر ویلې کېږي لسمې ته ورپسې دا هم فرمایلي چې تاسو اسراف مه کوئ د حد نه زیاتې مه کوئ نو حد نه زیاتې په دې کې په ګڼو طریقو باندې کېدی شي یو خو دا دی چې عشر بالکل نه ورکې دا هم زیاتې دی دا هم زیاتې دی چې عشر ورکوي خو دا ټول هر څه حساب کتاب ته وباسي د هغې نه وروستو عشر ورکوي دا هم زیاتې دی بل زیاتې دا دی چې د الله د نوم نه سوا د بل په نوم باندې ورکوي باباګانو په نوم یې ورکوي د خپلو الهو د خدایانو په نوم باندې ورکوي دي چې ځان له کوم جوړ کړلي بیا ورپسې د څاروو تذکره کوي الله وایي دا فصلونه ونې بوټي دا مې ستاسو دپاره پیدا کړلي نو څاروي مې پیدا کړلي نو څاروو کې هم مختلف قسمونه دي بعضې پکې داسې دي چې هغه چیت چیت دي او بعضې دنګ دنګ دي بعضې پکې بار وړی شي بعضې پکې بار نشي وړی د هر یو بعضې حکمونه دي دغه څاروي دي نو په دې کې هم زکات پکې شتي که هغه ګډې بیزي دي که هغه غواګانې او اوښان دي په دې کې هم زکات شي د هغې
تفصیل لکوټې وګد دی ولې دلته کې عام طور باندې د خلکو سره دغه نه نو دیو جن هغه بیانېږي نه اوخان دي د هغې نصاب بیا ډېر لکوټې پیچیده غونده کې دی هلته کې اوخان ډېر زیاتو نو د اوخانو نصاب هغه تفصیل سره ذکر کړی شوی دی چې کله اوخان دي سلور دي نه هغې کې زکات نشتی بیا دغه اوخان چې کله 500 ته ورسېدو نو په هغې کې بیا یوه بیزه ده نو په 500 کې دا یو بیزه به زیاتېږي 15 شو نو بیزه پکې ده 10 شو نو 2 بیزې دي پکې د منځ کې که زیاتېږي کمیږي خیر دی هغې کې سب کې نه راځي خو چې 10 شو نو 2 بیزې دي بیا 11 12 14 پورې بیا څه نشتي پکې په دغې کې بعضې علماو اختلاف پکې دی چې هغې کې وایي دا حساب کتاب به کولی کېږي د اجزاو په لحاظ سره ورکولی کېږي به لیکن اکثر علما دغه وایي چې نه دا معاف دي دغه څلور بیا معاف دي بیا پکې اختلاف راځي هغه ځان له اوږدې مسلې دي دا دې څه د بیان نه دي بیا چې کله 15 شي نو بیا پکې 3 بیزې دي 20 شي نو 4 بیزې دي پکې چې کله 15 شي نو بیا پکې د اوښ بچی دی هغه بچی چې هغه د یو کالي هغه به ورکوي بیا دا 10 پورې دا چې 10 پسې نور شي نو بیا پسې بیا به د هغه بچی چې هغه د 2 کالو شي هغه بچی به ورکوي دغسې اوږد تفصیل دی ګډې بیزې دي د هغې ځان له په هغه کې یو شرط پکې دا هم دی چې دا د کال اکثره حصه بهر سریږي کله چې په کور باندې په خپل اخور باندې خوراک کوي نو بیا په هغې کې نشتي خو دغه بیزې عام طور باندې دا خو بهر سریږي او د هغې نصاب هغه د 10 او د 40 دی بیزې دي دا غواګانې دي نو 10 او بیزې دي نو هغه د 40 نو 40 دی نو بیا په 10 باندې بیا نصاب بدلیږي کله غواګانې زیاتی نور پسې 10 نور زیاتې شوې نو هغې کې بیا زکات هغه شرحه بدله بشي دغسې بیزې دي نو بیزې سل پکار دي چې سلې نو په هغې کې یوه ده 200 پورې دا یو بی بیا د 200 نه چې کله زیات شي یوه بیزه به زیاته شي نو هم هغې کې بیا نصاب بدلیږي دغه حساب کتاب په احادیثو کې تفصیل د هغې شتي د فقه کتابونو کې هم د هغې تفصیل شتي باید زموږ کوم چې واړه کتابونه دي د فقه مسائلو کتابونه دي نو په هغې کې هم دا تفصیل شتي لکه وړوکی کتاب چې هغه بهشتي ګوهر دی نو په هغې کې هم دا اوږد تفصیل د دې اوښانو د بیزو د ګډو او د غواګانو دا نصاب هغې کې هم ذکر کړلی د هغې نه علاوه د سرو سپینو مالی تجارت د نقد مال د هغې حساب کتاب هغه پکې هم دی نو دلته یو خیر بهرحال د زکات مسله ځای په ځای باندې ذکر کیږي خو هغه د نورو څیزونو کې کوم چې نقد مال له مالی تجارت ته سره دي سپین دي دا سرور څیزونه عام طور باندې ذکر کیږي زکات کی نو د خلکو به داس چل کو چې زیاته به کو وی دا پکې حلال دی دا پکې حرام دی نو الله رب العزت دا غینه تپوس کوي وته وایي تپوس ته وکا از ذکرین حرم عامل انسین ام اشتملت علی ارحام الانسین
دواړو کې دا راغلی د ګډو بيزو باس کې او دلته کې د اوښانو د غواګانو کې د دې د حرمت وجه څه ده تاسو دا حرام کړل د یو د پاره د حلال او د بل د پاره د حرامي د څه وجه ده الله تاسو ته دې حکم کړل نه دی کړی الله کما خبره کم حکم چې الله رب العزت طرف ناراضي نو هغه کې بیا علتون ته ضرورت نه لیکن د انسان د طرف نه چې ته کم جوړه دی وې دا زموږ د نارینو د پاره حلالي او د زنانو د پاره د حرامي لکه دا فرق پکې چا راوسته دا پکې ولې دی د دې وجه څه ده وس دې نه بیا ذکر کوي تحریمات د بندگانو په بل طریقې باندې کم چې حرام دي د هغه تذکرہ کوي مردار دا وینه دا وخت د خنزیر دا ما اوهل لغیر الله دی دا الله نه سوا د بل پر مان چې کوم ورکول کیږي هغه سيزونه دي دا نه يهوديانو باندې بعض سيزونه نور حرام کړی شي لکه هر نوک والا چې دا غي د نوکونو د دواړو لاسو غوتو په منځ کې پردای دا غي تذکرہ راځي کم چې دا نور ساروي دي نو پاغي کې دا نور سيزونه نو پاغي کې بیا واز دې پدی باندې حرام وي او دا غي سبازي استثناء وکي بعضی جائز دي بعضی ناجائز دي بعضی واز دا اگر جائز دا بعضی واز ناجائز دي بیا ور پسې تسلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هر مبلغ ته او صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کوي بیا مسله واپس راځي هغه تحریماتو د بندگانو ته خلق ځان حرام کړل لکه دا چا کړلی نو لګیا دي د الله باندې دا خبر اور اړای چې دا الله په دې باندې خوشاله دي زکه دا مونږ کو ک الله خوشاله نه وي مونږ به منع کړی وي نو الله حکم را لګل او الله چا باندې زور نه کوي هلته کې د رضا د مشیت الهی خبره کی بکی